دا جمعې په ورځ باندې موږ دا ټایم مقرر کړی د سوالاتو لپاره، نو سوالاتو جواباتو لپاره د واټساپ باندې دا ملګري چې کوم دی نو بعضې سوالات کوي، هغه داسې اوقاتو کې چې اکثر هغه اوقاتو کې زه اوزګار نه یم، هغه دا دغه خو چې کوم دی نو دا هلکان چلی، دا صد دا نور هلکان دي، جلال دي دا دغه چلی، نو کله یو ته سوالات راغلي، کله شعیب ته سوالات راغلي، هغه دغه پیج خو د هغوی په دغه باندې دی که نه موبایلو کې دی، نو هغه په نورو ورځو باندې سوالات راشي، نو هغه د هغې جواب ته زه چې کوم دی نو فارغ نه یم، ځکه چې زه خو داسې په ګوټ کې ناست پیر نه یم که نه چې صرف دغه ته، بلکې خو مدرس هم یم، ته سبق هم طالبانو ته ویم، غم لم زما، خادی لم زما، واده د چا وي هغې لم زما، ډوډۍ پکې مزېداره خیال کې م راغله، او بعضې ملګري را پکې ګیله مو کوي ته زمونږ جنازې له رانغلې، خبره پوه شوې، د غم خادي دونه ډېر شوي دي چې هغې ته رسېدی هم نه شمه، غم خادي دونه ډېر شوي دي چې یعنې زمونږ مریدان کم از کم 6,000 ته رسېدلي دي، او د شاګردانو خو سر سامان نه دی معلوم، خیال کې م راغله، او هر یو سړی وایي چې ټلیفونو کې یاره جي تاسو ګنټه مخکې راځئ چې تقریر هم وکړئ او جنازه هم تاسو وکړئ، نو زه خو ورته نه شم رسېدلی، دا د هغوی مینه ده، داسې نه شي کېږي، داسې بدنیتي ده، خو زما رسېدل ورته ګران نو کوشش کوم چې لاړ شم ورته. اوس بل ملګری و مور یې وفات شوې وه او 9 بجې د شپې جنازه وه، 8:30 بجې ما ته ټلیفون وکړه زما مور وفات شوې ده، 9 بجې جنازه ده، مې ډېر تهدید یې وکړه نو چې دا جنازه شوې وی بیا به دې ویلی وی، پوه شوې، نو ما ورته ویم اوس خو چې زه ځان نه مې یخني وه، بړستن مې ځان نه چاپېره کړې وه، کتاب مې کتو نو مې چې اوس سره بړستن د ځان در کوم او بیا راوځم او بیا به ګاډی سټارټ کوم، چې دلته در رسم نو 9:30 بجې وایي، خیال کې م راغله، نو صرف مقصد مې دا دی چې دا سوالات کوشش دا کوئ چې د جمعې په ورځ باندې بس نورې خبرې به پکې ختمي. ښه بل دا خبره ده چې ما زه خو تقریبا ټلیفون وغیره دا د هر چا ریسیو کوم او څه مسلې وغیره هغه ورته کوم، خو د ټلیفون څه وخت کم از کم پیژندل پکاري. بیګا ما ته یو ملګري ټلیفون وکړو پاوکم 11 بجې، اوس د جمعې په شپو کې پاوکم 11 بجې دا نیمه شپه، ځکه په 7 بجې باندې پاوکم په 7 بجې باندې خلک منځونه کوي، نو دی غریب چې دغه به یې کوو، دا شی به یې کوو، څه ورته وایي پبجي دی که پوجي دی، پوجي به یې کوو، نو دغه وخت به ورته خبره یاده شوي، یا بیا دغه فیسبوک کې څه لیدلي، نو دا به یې خیال چې دا ملا به هم ناست دی به هم پبجي کوي، نو ټر لکه خدای دې پوه که دا، نو ما ریسیو نه که زه صرف رایخ کړم، زه وده شوی وم، هغه توره دا وشوه چې زه رایخ کړم، نو بس ما که اوس ورته جواب ورکوم، ناسې نه چې څه ورته ووایم یا سړی خفه شي که نه، بله لانجه به جوړه شي. اوس خو مریدان رضا ساتي که نه، تاسو بله د اعزازالحق صاحب خبره وانه اورېدله چې پخوا به مریدانو پیران ساتل او د دوی حفاظت به یې کوو، مالی تعاون به یې ورسره کوو، قدر عزت به یې وله کوو. اوس به پیران مریدان د دوی به خیال ساتي خدای دا خفه نه شي، دنیا به ورانه شي که دا مرید مې خفه شو، خبره باندې پوه شوې، لکه پخوا چې به خلک یارېده خدای که پیر رانه خفه چې تباه کېږم، اوس به مرید د مرید زړه ساتي، او مرید چې کوم دی په دې تمه کې پروت دی چې په څه طریقه به دې پیر نه وانه ونه کړم، خبره پوه شوې. موږ ته تجربه وشوه، یو د اورېدو خبرې او یو چې کوم دی عملي، قلم در آنچه گوید دیده گوید، موږ په پټو سترګو خبره نه کوو، موږ ته تجربه وشوه چې یاره یو زما یو مرید دی، نو هغه ته مې پیسې پورې وې، نو ډېره موده شوه، نو مجبور مې دې غوښتې چې ومې غوښتې نه خفه شو، هغه مره ورشي، خیال کې م راغله. اوس ما سره ونه خو مې نه ده کرلې، خو ضرورت مې دی اوس تا نه مې
تا نه مې سوال نه دی کړی، خپلې پیسې مې درنه غوښتي دي. نو هسې هم چې اوس دا خبره جوړه ده چې مرید به خیال ساتي چې خدای پاک که دا خفه شو، خو نو بیا خفګان د نقصان ځکه دی چې ډنډوره کوي. بیا څه کوي؟ هغه د استاذ او د شاګرد د پیر او د مرید هغه منځ کې چې کوم مینه محبت کوم اخلاص وا ختم شوی دی. نن شاګرد به پسې چې کوم دی نو پتا پسې خبرې کوي، مرید به دې پسې خبرې کوي. خیال کې مراله نو لږ د دې خبرو خیال ساتئ چې ټلیفون د دې خپل اوقات دي. سار بعضې خلک سار وختي چې کوم دی ټلیفون شي د خدای بنده، نو ته دې وخت کې چې ته ذکر نه کوې، تلاوت نه کوې، الحمد قل هو نه وې، نو سار کله د مانځه نه مخکې کله د مانځه نه وروستو دغه ټایمونو کې زه ټلیفون نه اوچتوم، پروت وي ښه غرار یې کوي مې کوه، نو زه خو تا ته اوزګار نه یم. بعضې خلک خو په درس کې خبر نه وي، خو زه هم په دې نه پوهېږم چې آخر د درس د ولې دا مدرسې خو چې کوم دی نو د شپې ماسخوتن نه چلېږي، خو د سهار نه سبقونه شروع شي او د 1 بجې پورې. نو په دغه ټایم کې په درس کې نو هغې کې زه ریسیو کړم چې ده ته پته ولګي چې دی نو بیا ترمذي شریف یا ابو داود شریف نو هغه واوري په خپل قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو څوک یې بند کړي او څوک یې چې کوم دی ځان ته غوږ ته ونیسي. هلکه دا خو ښه کار دی. نو د حدیثو درس یو کس ما ټلیفون وکړي چې کله درس ختم شو 1 ساعت پسې ما خو ریسیو کوم، بیا مې کېښود مخې ته تپایي باندې، بس هغه حدیث هغه درس تقریبا 40-45 منټ مسلسل ما پیریډ واغستو. اوس یو ساعت پس چې کوم دی نو بیا ټلیفون چې بیا راغی نو وایي درس مې جي ټول واورېده. مې ماشاءالله دا خو دې ښه ما تا خو به ډېره خرچه راغی. نه نه وایي دا فري دی. ښه مې ځکه درس واورېد چې دا فري دی، که دا په پیسو وی بیا دې نه اورېد. نو د درس ټایم کې ټلیفون دقه رنګې ټایمونه ما ورکړي دي د ملاقات دپاره هم چې د دې ورځو کې د مازدیګر 3:30 بجو نه د ماسخوتن پورې د 9 بجو پورې زه ټلیفون ریسیو کوم. 9 بجو نه وروستو بیا ګورې که دنیا ورانېږي او که ابادېږي زه بیا ټلیفون ریسیو کول ته اوزګار نه یم. او سهار د مانځه نه د اشراق د ټایمه پورې خو د سره چې کوم دی نو ټلیفون زه نشم ریسیو کولی. بهرحال دا بعضې خبرې داسې چې بعضې ملګري نه وي نو هغې ته پوره تفصیل او طریقه چې کوم دی معلومه نه